نو شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې تاسو په دې غور وکړئ چې د انسان د ژوند بنیادی مقصد څه دی. نو چې څوک ویښ یې هغه لاسونه اوچت کړي. ماشاءالله دا انسان د دې پوره کائنات دپاره شاه صاحب فرمایي چې وړوکی عالم دی، دې ته عالم اصغر وایي. او دا پوره کائنات کې چې څه دي انسان د هغې سیمپل دی. او دا یو انسان د الله د صفاتو مظهرم دی. بار دنیا کې به تاسو ګورئ، نن ګورئ دا علاقه یخه دی او کوهاټ لکی بنو دا ګرمو، او تا بدن کې بعضې خیسې دوره ګرمې دي چې ته به حیران شي، او بعضې خیتې دي د بدن بلکل یخې کرخې دي. بار کائنات کې چې کومه نمونه شته ستا جسد کې شته. دا بار کائنات کې بعضې ځنګلات غرونه او بعضې علاقې بلکل هموارې ډکې هم پکې نشته، او بعضو باندې خال خال واخه. تا په بدن کې هم بعضې خیتې داسې دي چې دوره ډېر ویښتان چې ته به حیران شي، شمار به یې نشي کولی. او بعضې خیتو باندې بلکل ذره ویښته هم نشته، او بعضې باندې معمولي. بار دنیا کې د اوبو نظام دی. اوبو مختلفې ذایقې والا دي، څه اوبه تروشي، څه انتهایی خوږې، څه پیکا، څه کړوه. تا بدن کې د خولو یو خوند، او د خولې د لاړې بل خوند، او د پوزې د اوبو بله ذایقه، او د نورو اوبو بله ذایقه. بار دنیا کې که نالۍ روانې دي، تا په بدن کې نهرونه د نالیو په شان روان دي، رګونه دي. بار دنیا کې هواګانې دي، د انسان د دماغ خپل ګیس، د معدې خپل ګیس، د خېټې خپل ګیس. بار کائناتو کې حیوانات دي، د انسان بدن کې مختلف قسم حیوانات، خېټې کې بل قسم چینجي، معده کې بل قسم جراثیم، دماغو کې، بدن کې کوم انسان چې داسې صفایي خیال نه ساتي، مختلف قسم ته حیوانات. بار دنیا کې د رڼا دپاره د شپې خپل لیټ، د ورځې خپل، د انسان بدن کې سترګې دغه د رڼا انتظام کوي. عقل اندر هغه د سپوږمۍ انتظام کوي، باطني رڼا ده. چې دا بار دنیا کې څه تا ته ښکاري، انسان بدن کې دا تمام شته. دا انسان د دنیا په لحاظ سره یو ماډل دی. نو دا ټول غر مخلوق دی، ځنګلونه مخلوق دی، سمندرونه مخلوق دی، ځمکې مخلوق دی، حیوانات دا مخلوق دی. مخلوق کار څه دی؟ حکم منل. مخلوق کار څه دی؟ تعمیل حکم. چې دا ټول کائنات مخلوق دی، او د مخلوق ذمہواری دی عمل کول، د مخلوق ذمہواری دی حکم منل. نو انسان بدن یوه حصه مخلوق شوه. دکه دا د دنیا ماډل دی، دا د کائنات سیمپل دی. اوس په دغه بنیاد باندې د انسان لازمي ذمہواری دا دی چې ته به عبادت کوې. الله چې کوم رنګ احکامات درکړي دا به منې، په دې باندې به پابند وي. بل طرف ته انسان کې یو دویم بل عالم دی، هغې ته روح وایي. اوس دا روح د بدن په هر جز کې پروت دی. که تا ته چا ووي چې تا روح بدن کې کوم ځای کې دی، هغه وي چې ته ټیسټ کوه، نوک کې شته، ویښته کې شته، چمړه کې شته، پټو کې شته، هډوکو کې شته، هر ځای کې روح شته. نه داسې یو خاص ټیکانه چې نه، د روح خاص ټیکانه نشته. البته د روح زیات تعلق دماغو سره دی، هغې برابر زیات تعلق ینې سره دی، هغې برابر زیات تعلق زړه سره دی. خو شته روح په ټول بدن کې، خو د بعضو حصو سره تعلق شدید دی. دارنګې الله په ټول کائنات ذره ذره کې موجود دی. ته داسې نشي ویلی چې الله عرش کې دی بل ځای کې نشته. خو د الله چې کوم تعلق مقیم معظمې سره دی، آیا د ځمکې نورې خیتې سره نشته. د الله چې کوم تعلق مدینې منورې سره دی، آیا د ځمکې نورې خیتې سره دومره شدید نشته. د الله چې کوم تعلق بیت المقدس سره دی، یا مسجدونو مدارسو سره دی،
یا انبیاء او علما او حفاظ سره ده ای نور انسانانو سره دومره شدید نه ده. نو دا روح دا د الله د صفاتو مظهر ده. اوس که تا ته چا وي د غاښونه دي سپین ولی دي او دا د سترګو کسی دی تور ولی دی، دا ویښتو ته د توروالی څوک ورکوي چې روزانه ته یې کاټ کوي یا بیا کېږي تور دي، او دا د بدن غوښې د سرې شنې ولی دي، ته به څه وایې چې دې ته دا رنګ روح ورکړی. دا رنګیني زما د بدن مختلفو خطو مختلفو اجزاو ته دا روح ورکوي، خو دا روح خپل څه رنګ دی ته یې نشي ښودی. ته چې نه د هغه رنګ نشته. دارنګي پورا کائنات ته رنګ روغن د الله ورکړی. ته د الله د رنګ متعلق سوال نشي کولی چې د الله خپل څه رنګ دی. که تا په بدن کې یو داسې قوت موجود دی چې دنیا د هغې قایله ده، خو دا دنیا د هغې ځای نشي ښودی چې خاص په دې ځای کې دی او د هغې رنګ نشي ښودی، نو که د کائنات یو داسې نگران خالق او هستی دی د هغې د رنګ متعلق هم ته سوال نشي کولی. انسان د شپې پروت وي ناګهانه راپاڅي وړکې څه چل دی ویلې ګرده مې خوږېږي. دا تا ته چا ووایي ته خو وده وي په دې ګردې خو کلمې پرتې دي ینه دی لری دی سږي دي، تا ته څه پته ولګېده؟ هغه وایي چې زما بدن باندې روح دی، هغه د بدن په هره پرزا 360 جوړونو داسې علمي محیط دی، داسې گهره نظر دی چې زما بدن کومې پرزې کې فرق راشي ما ته اطلاع راکړي چې پاسه د ځان غم کوه. دې پورې چې دی کله په سیډ اوړي نو ځان باندې لمن راواړوي. ناس ملګري وایي چې دا خو لا وده نه دی، هغه چې نه پوخ وده دی، چې نو لمن یې واړوله چې هغه روح ده ته احساس ورکړو. دې پورې که مچرې د پښې په کچه ګوته وچیچي بیا دی ازې وګرئ لاړې راواخلي او په وسولوي. ملګري ورته وایي دا خو ویښ دی چې نه دی ویښ. دې روح په دې بدن باندې داسې علمي احاطه دی او داسې گهره نظر یې په دی. دارنګې الله په پورا کائنات بر او بحر ذره ذره باندې علمي احاطه ده.